عرض مې دا کو چې د چا څومره طاقت او توفیق وي کوشش کوي چې په قرض ولاړ شي خو ځان رسوي. ځکه دغه ځای داسې ځای دی چې د انسان نه غواړي چې زه دې ته لاړ شم او حاضري وکړم. دغه ځای خپل برکات دي. انګریزي ملک دی، پای کې یو نارینه او یو زنانه مسلمان شوي دي او یې خپل واقعه ذکر کړې ده. کتاب یې لیکلی زنانه یو کس یهودي او بل عیسایي و. ښځه خاوند یو یهودي دی، ښځه عیسایانه ده. وایي مونږ د یو کمپنۍ سره کار کوو، ښځه خاوند دواړو، او هغه کمپنۍ په سعودي کې وه. مونږ به لیدل چې دا مسلمانان یو قسم خلک راځي تک سپین لباس نارینه واچولي، زنانم په یو عجیبه لباس کې، ډېر ښکلي عجیبه رونقې دی، مزې ده. دا څه عمل کوي؟ دا کم خوازي د دوی څه کم تهوار دی، میلې لګي، کم ځای کې چکر له راځي. آخر دا څه دي چې مونږ یې وینو؟ مونږ دواړه ښځه خاوند غیر مسلم وو. معلومات مو تر دې حده پورې ترلاسه شو چې دا د مسلمانانو یو خاص ورځې دي چې هغې ته د حج ورځې وایي. دا 15 ورځې د حج دي. حاجیان د مخکې نه شروع شي خو د اعمال په 15 ورځو کې کېږي. 9 ذی الحجه، 10، 11، 12 او 14 ذی الحجه، په دې باندې اعمال د حج کېږي. وایي مونږه دواړه ښځه خاوند دا مشوره وکړه چې مونږ به لاړ شو دغه مقامات په لږ وینو، مونږ به چکر وو. او دا قدرت عجیبه شان دی، عجیبه شان دی چې که تاسو لیدلی نو ګورئ مکه او مدینه د عامو د چکر ځایونو په شان د ځای نه دی. ګورئ کم صاحبان چې تلي هغوی ته پته ده یو هی ګرمي انتها ته رسېدلي. د دسمبر په میاشت کې په انسان بغیر د اے سی نه کمره کې وخت نشي تېروي. د مکې او د مدینې په منورې دومره سخت موسم دی، ګرم. او زمونږ د علاقو په شان یا د بعضو علاقو په شان دی غرونه پکې آباد نه دي، شینکي پکې کم دی، شینکي. خو دوی چې یاره مونږ به لاړ شو به ګورو دا مسلمانان یا دا خلک د یو فرقه د راځي او دا څه له راځي، څه کوي. وی دا دواړه کله چې دوی روان شو نو د حرم د مکې مکرمې نه لږ شان د مخکې د حرم شریف حدود شروع کیږي. هلته یو بورډ لګولی دی د روډ د پاسه چې مخکې د مسلمانانو نه علاوه یعنې د غیر مسلمو حاضري داخله کېدل دا منع دي. په انګلیش کې او په عربی کې لیکلي. وایي چې مونږ رالو ټکسي والا ته مو الو نه وي هغه شان د لباس مو واچو. وی نارینه زما خاوند هغه شان د سپینې کپړې ځانه تاو کړې چې کوم احرامي او امام ښکلې مزېدار کپړې واچولې او زم ګاډي کې کېناستو. نو ډریور خو مسلمانان دي ځان سره ایسته روان کړو مکې ته. چېرته ځئ؟ جي مکې ته ځو. وي مکې ته یې راوستو. خو چې راوستو په لار کې تپوس هم چا ونه کړ. بس الله پاک وي مونږ هلته رسولو، دا د الله یو امتحان و. وی هلته الله راورسولو. وی هلته رالو غټې غټې دروازې مو ولیدې. وی مونږ وایي چې چا نه که تپوس کوو نو خلک به وایي چې راباندې شک پې راشي. راشه دا خلک څه کوي؟ دوی بس شاته ځئ. وی خلک روان دي په دروازو باندې ننوتل. مونږ هم ورپسې شاته لاړو.
یو مزیدار ښکلی مزیدار یو کمره ده چې کوم د بیت الله شریف ویل کېږي. دا ټول خلک روان دي، هغې ته ودرېږي، د سترګو نه اوښکې بهېږي، خلک جاړي، لاسونه یې بره نیولي دي، فریاد کوي، بدن یې رپېږي. یو عجیبه کیفیت په خلکو تاری دی. مونږ هم ورلو ورته ودرېدو، خلک هم په ادب کې ولاړو، مونږ هم په ادب ودرېدو. وی لږ ساعت مو ته کتل، وی یو وخت داسې راغی چې زمونږ د نظر اوړېدل زړه نه غوښتل چې د دې نه نظر واړو. وی که مونږ خپل اراده کوله چې بل خوا وګورو، وی نظر نه اوړېده زمونږ، هغه په بیت الله شریف باندې لګېدلی و، د هغې نه اوړېده نه. او بې اختیاره زمونږ د سترګو نه اوښکې بهېدی. کوم حاجیان صاحبان تلي هغوی ته د دې خبرې معلومات ډېر دي. که د انسان زړه ډېر هم سخت دي، خو چې د الله دې کور ته ودرېږي بیت الله شریف ته، نو خامخا د سترګو نه بې اختیاره اوښکې بهېږي. وی دوی وی زمونږ د سترګو نه اوښکې بهېږي لګیا یو، ولاړ یو. دا ښځه خاوند وی دا ښځه وایي ما دې خاوند نه تپوس کو، ای چې سړیه دا په مونږ څه چلو شو؟ زما غوړه نه غواړي چې دې کمرې نه بل خوا مخ کم د بیت الله شریف، د تور خلاف نه د دې نه مې سترګې واړوم، زما اړه خو نه غواړي، او سترګې مې بې اختیاره اوښکې بهیي، او بدن مې رپېږي. د بیت الله شریف یو خپل هیبت دی، خپل هیبت دی، خپل یو اثر دی. د انسان بدن رپېږي، انسان بے قرار شي، زړه دړکن تېز شي، سترګو نه اوښکې بهېږي. که انسان ډېر هم ګناهګار وي، چې دغلته حاضري وکړي، د بدن د ده خیالات د ده جذبات بدلېږي. محترم فرمایي دا نارینه زنانه چې کم غیر مسلمه دي، وایي چې مونږ ورته وکتل، نو دا ښځه وایي ما خاوند ته وویې چې سړیه د دوی دا دین نه قبلو، دا خو ډېر ښکلی دین دی، دې کې خو یو عجیبه سکون پروت دی، وړه یو سکون محسوسوي، یو مزه محسوسوي چې دا دین قبلو نه. بیا سړی ورته وایي چې زما مړه غواړي چې دا دین قبول کړو. وي د هغه ځای نه رابار شو، چا ته مو ووایي چې مونږ غیر مسلمه یو، مونږ ته کلمه ووایه. وي مونږ ته یې وایي چې غسل وکې، د هغې نه بعد به ته کلمه ووایو، کلمه شهادت یې راته ووایي. وي مونږ کلمه وویله، مسلمانان شو. محترم عرض مې لومبې دا کوو چې د هر چا زړه غواړي چې دغه ځای ته زه حاضري وکړم، چې په پړه کې لږ هم د ایمان ذره پرته ده، لږ هم د الله نه یره پړه کې پرته ده، د الله د کور د ملاقات شوق یې دی، هغه دغلته زړه غواړي چې قرض ولې نه خو ځان دغلته رسوي. ډېر خلک په قرض باندې کوشش وکړي، ځان د عمرې کوشش کوي، پیسې اکثر جمع کړي، زنانه لږې لږې جمع کوي، یو وخت داسې راشي چې ځان له بندوبست وکړي، الله یې بوځي. او دغلته تک دا په نصیب باندې ملاویږي، په پیسو باندې نه ملاویږي. ډېر خلک صاحب استطاعت یعنی مالداره د ځمکو خاوندان، د جایداد خاوندان دغلته ګورئ نه دي تللی.